مخکې ورځو کې یو مسله راغه چې یو سړی لاړو حج ته مکې مکرمې ته ورسېدو دلته یې ښځه ورپسې مړه شوه. اوس مولوي صاحب دا مسله بیان کړه چې دا خاوند به یې خبروئ ترا دا ښځه نشو ښخولی، دا ښځه ترا نشو ښخولی تر څو پورې مې خاوند خبر کړی نه. مې دا چېرته لیکلی دي؟ خاوند باندې دی چې دی ټول حج خراب کړو، په خوند به حج کړی و، تا ټول حج پې خراب کړو، ځه ستا خبره خبر مو کړو. اوس دا ټلیفون شو، موبایل شو، دا خو زیات نه زیات 100 کاله کېږي، 200 ورته ووایه. دا 200 کاله مخکې به خلکو څه کول چې وروسته به مړی ورپسې وشو دی به حج ته لاړو، نو دا بیا ورته ایښو دی، دا خو په یو کتاب کې نشته دی. نو دا څه شی؟ نیم حکیم خطره جان، نیم ملا خطره ایمان. ایو حکیم صاحب به قبرستان خواته تېرېدو نو چې تېرېدو دا مخ به یې داسې پټ کړو. چا ورته ګوره حکیم صاحب په شر برابر سړی ښکلې ګیره ده، دا د مسلمانو مړي دي او ته چې تېرېږې نو مخ پټ کې ته شرمېږې که څه وجه ده؟ وایي شرمېږم. ته وایي ولې؟ وایي په دې کې ډېر خلک دی چې زما له دوی نه مړه شوي دي. نو زمونږ چې دی مسلې هم خلک نیمه بیانوي، پوره په شریعت باندې ځان نه پوهې کوي. بل دا دی چې یو سړي ته علم نه وي. یو ځل امام احمد بن حنبل رحمت الله ته 40 مسلې راغې، 9 مسلو جواب یې ورکړی او 33 په 33 مسلو یې وی لا اعلمو، ما ته پته نشته. ولې حضور فرمایي چې دا وی چې ما ته پته نشته دا هم نیم علم دی.